أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 73 اور 74 مطالعہ موږ کوو انشاءاللہ. دا آیتونه پرون د خطبه مناسبت سره موږ پرون تلاوت کړو، خو د وخت کمی وجې نه موږ دا مکمل کړی نه و. کچېرې ورستو درس موږ دې سره کنیکټ کوو نو پرون خبرې اختتام په دې خبرې شوی و چې الله تعالی د نوح علیه السلام په ذریعه سره د هغه په مثال باندې دا خبره پیش کوي. قوم نوح ته نوح علیه السلام همدغسې ولاړو او ورته دا ویلو چې یاره زه تاسو ته چې کوم دعوت پیش کوم د دعوت د تاسو دپاره ده، د تاسو دپاره د دې کې خیر ده، او زه دا پوره اخلاص سره تاسو مخې ته پیش کوم. زه فما سألتکم من اجر، زه تاسو نه د دې څه اجر سوالګری نه یم. اجر مطلب د دنیا لحاظ سره د دنیا په دنیا څه مقصد منشته، څه غرض منشته، زه تاسو نه څه د دې بدل نه غواړم. زه خو تاسو دپاره پوره اخلاص سره الله چې کومه ذمهداري په ما کړې ده زه هغه تاسو ته رسوم، او د دې اجر زه الله نه غواړم. ها البته که تاسو نه منئ هم نو زه داسې نشم کولی چې زه تاسو سره ملګرتیا وکړم، ځکه چې ماته الله حکم راکړی دی چې که ټوله دنیا یې نه مني نو زه خو به د الله فرمان بردار وم. تاسو څه هم کوئ. همدغه صورتحال نبی صلی الله علیه وسلم سره جوړو دي. سوره یونس 10-11 سال شوي دي، 10-11 سال نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکوي، او 10-11 سال بعد قوم نوح چې کوم سوچ و هغه سوچ نن د کفار مکه هم چېرې د سره وکړو څه. دا خو دومره زمانې نه موږ ته لګیا ده او موږ ته دعوت راکوي، موږ پرېږدي نه، موږ پر مخکې خبرې موږ بار بار د مخالفت کوو او دا موږ نه پرېږدي، د نه موږ ځان څنګه خلاص کړو. دغه سوچ قوم نوح کې پیدا و. قوم نوح هم دغسې سوچونه کولو چې د نه ځان څنګه خلاص کړو، او نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې کفار مکه هم دغه سوچ و. لہذا نبی صلی الله علیه وسلم هم دوی مخې ته دغه خبره پیش کړه چې ما خو تاسو نه اجر، زه خو تاسو نه اقتدار غواړم، حالانکه د تمامو شیونو نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش شوي وو، دولت هم پیش شوی او اقتدار هم ورته پیش شو چې ملک سردار به دې جوړ کړو او د دنیا نور خواهشات دي وي هغه هم هغې ته هم تیار یو. مګر نبی صلی الله علیه وسلم یکي وه خبره وه چې قولو لا اله الا الله، چې تاسو یو الله باندې ایمان راوړئ، یو الله قبول کړئ، یو الله دعوت د توحید او پیغام چې د هغه تاسو قبول کړئ. همدغه خبره نوح علیه السلام هم کوله. نو دلته مثلا ځکه پیش کیږي چې کفار مکه چې کوم صورتحال او مغه صورتحال د نورو قومونو هم بیا د قوم نوح هم جو. نو د تمامو دومره اخلاص باوجود، دومره دعوت په حق سره، په وضاحت سره، په دلیلونو سره پیش کوونې باوجود الله تعالی یا فکذبوه، بیا هم دی هغه دعوت چې قوم نوح د نوح علیه السلام هغه دعوت چې هغه جټلاو کړو، هغه یې ترویغ وګڼلو، هغه ته یې ویلو چې د دې هېڅ حیثیت نشته، نه یې رد کړو، هغه یې رد کړلو. بیا ما څه وکړو؟ همدغه خبره کفار مکه په دماغو کې هم کینوي الله تعالی چې تاسو چې نن دا منصوبې تړئ که نه څومره ویلې چې 10 سال د بعد چې نبی صلی الله علیه وسلم 10 سال پورا شو د نبوت په مکې کې، نو چې میګویا ورته یې که نه رو مشورې یو بل سره خبرې په منځلس کې که نه داسې کلاو به نه یېلې، ځکه چې دلې خو قبیله وه څټ ته نور قوتو د نبي صلی الله علیه وسلم خاندانو، نو د دې وجې نه هم کلاو خو دبې الفاظو به
یو نیم ځای کې دا خبره خپله کې وکړه چې یاره د سره څه وکړو موږه دا څه به کېږي ځکه چې د خبره خو ورو ورو پیلو کېږي ځکه چې عموماً به آواز اوچت شو چې پلنکي خاندان کې پلنکي زوی ایمان قبول کو پلنکي ښځې قبول کړلو پلنکي غلام قبول کړلو د آوازونو خو به راتللو او دی دې ته پریشان و چې دا خو ورو ورو پیلو کېږي نو دی به دا مشورې کولې چې د سره وکړو څه چې حتی الامکان 13 نبوت ته به چې هجرت کې دو هغه خبره به دغه راغله چې دی دا فیصله وکړه چې یاره بس ټیک ده د دې علاج دا ده چې دا د نه موږ ځان خلاص کړو او د هغې یو تفصیل بیل ده نو دلته الله تعالی د هغې جواب ورکوي چې قوم نوح هم دغسې خپله کې مشورې کولې چې د نه ځان څنګه خلاص کړو دا لرې کړو ځکه چې په داري نه دا اوس یو سترګو والا پیدا شوی او موږ ته سترګې رچوي پکار ده چې موږ سره دا ړوند شي چې څه کوو چې بس دا مې کوي نو دا خو دې ته تیار نه ده نو د سره څه وکړو نو دا مشورې هلته هم کې دي دلته هم کې دي نو الله تعالی د دې ټولې مختصر جواب ورکوي فنجیناه ما هغه بچ کړلو او د بچ دواړه خبرې دي د هغې قوم شر نه مو هم بچ کو او هغه طوفان نه مو هم بچ کو چې کوم طوفان په قوم نوح باندې راغلی او دلته د رسل دا خبره پیش کوي تاسو څومره مشورې کوئ تاسو څومره څه کوئ زه به خپل پیغمبر تاسو مانځه نه وباسم ویستو فنجیناه ما هغه بچ کو ومن معه فی الفلک نه صرف خپل بنده او خپل پیغمبر مو بچ کو بلکې هغه باندې چې چا ایمان راوړی هغه مو هم بچ کو ومن معه فی الفلک فلک هغه کشتۍ کې چې کم ناستو روایت کې راځي چې دا مختلف هغه کړي خو دې څه مستند نه ده چې یاره دا څه 80 کسانو خو 80 کسان نه وو بلکې دا هغه دا ده چې دا داسې 15 کسانو لږ غوندې کسانو او دا الله تعالی چې کوم کشتۍ کې د سره ناستو نو خپل خاندان هم ورسره نه و خپل ښځه ورسره نه وه خپل اولاد ورسره نه و نو لهذا دلته کې ومن معه فی الفلک چې هغه مو هم بچ کو او هغه سره چې کوم کشتۍ کې ناستو هغه مو هم بچ کو دا الله تعالی در اصل شی چې ګوره خالق کائنات او رب کائنات زه یم تاسو څومره منصوبې کوئ ما پیغمبر زه نشه الا یې کې څومره زه غواړم لکه نن کوم تکلیف چې درته راشي دوک راشي یقینا چې هغه دوک به راځي ځکه چې دا د دغه مزل او د دغه سفر لوازمات دي دا سفر چې کوم د سفر کې چې کوم لوازمات دي هغه به ضرور راشي د ته به تکلیف راشي د ته به دوک راشي دا به زخمی کېږي په جنګ خندق کې زخمی شو مګر د دعوت نه سره ولا شي تاسو دا به غلیبیږي ما یلی دي چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یعنی دا دی غلبه چې دا د دین غلبه به کېږي البته د تاسو امتحان ده او د تاسو مخالفه او دغه کار کې به ما نبی تکلیفونه برداشت کوي ما نبی به جسمانی او ذهنی دا تمام تکلیفونه به دا برداشت کوي دا یو بل صورت ده مګر دا تاسو لاندې کوای نشئ دا به زه بچ کوم ما غام بچ کو کشته کې چې کوم ورسره ناسم وجعلناهم خلائف او بیا نه صرف بچ مکو بلکې هغه کسان هغه نوح علیه السلام او هغه چې کوم کسانو دامو زمکه کې دیته ټیکانا ورکا دامو خلیفہ جوړ کو ځکه چې دا کشته روایت کې راځي چې د دې اثرات ډېر پورې اوسه پورې دا یو اوسه پورې د فرانس او د جرمني یو ټیمو هغه د هغې فوټوان خستی او عراق کې ډېر لوی غر ده چې هغه څنما ده په هغه کې مشهور غر ده هغې باندې د دې اثراتو چې دا کشتۍ هلته کې وې سره درېدلې وه ځکه چې سیلاب کمپلیټ راغللو غرونو رسې خطه و خو دا ډېر غټ نجاز تر نه د هغې تصویرونه چې دي هغه اخیستل شوي دي او هغې هغه ده وجعلنا خلائفه او قرآن بل ځای کې وایي چې دا بیا سوره بنی اسرائیل کې د دې تذکره راځي چې د تاسو نسل چې به ما چلولی ده دا مو هغې نه چلولی چې کوم خلک کشتۍ کې ناستو هغې نه به ما نسل پیلاو کو په روی زمین مې روایت کې دا هم راځي چې چونګې سیلاب په دغې علاقې راغلی او بعضې یایي چې نه ټولې ځمکې باندې راغلی خو هغې علاقې باندې راغلی چې کومې کې دی پتې کېدو قومي نه او دا وه چې هغه ټیم کې د انسانیت دومره نه و پیلاو چې څومره حد کې پیلاو هغه ټول ختم شوي وو او دغه انسانان ته نه بچت پاتې و چې کوم په کشتۍ کې ناستو او دغه کشتۍ ول نه بیا نسل الله تعالی سوره بنی اسرائیل کې چې ما هغې نه بیا نسل پیدا کو
پیلاو کو وجعلناهم خلائف دغه سي دیت ما خلافت ورکو دام نایبین جوړ کو خپل دا مزمکی کې ټیکنا وکا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او هغه ټول مغرقو کم څوک مغرقو هغه ټول مغرقو چې کوم د ما آیتونه درویغ جټلو کړیو رد کړیو فانظر كيف كان عاقبه المنذرين بیا الله یای چې لغون تاسو غور خو کوي لغون وګورئ او دې باندې غور کوي دا خبره تاسو معلومه دي یعنی قوم نوح تذکره خود دې په کې کہانه کې سو دې په تاریخ کې موجود وي او عربو کې دا سينو چې نه پتا لہذا الله تعالی ورته چې مما منذرین چې څوک یوزلی خبر کوم خبردار کوم هغه ته تنبیه ور کوم هغه ته نوټس ور کوم بیا دې هغه نوټس باوجود چې هغه دغه انکار کوي او یا په غفلت کې مبتلا وي دغه انجام څه کیږي دا تاسو وګورئ فندرو کیف کان عاقبه المنذرین چې څوک یوزلی خبر کم به دغه انجام څه کیږي نو دا د هغه انجام د قوم چې به قوم ما ختم کو ثم بعثنا من بعده رسلا به دا څنګه چې ما سلسله ختم کا به هغه د بعد هم پیغمبران استولی دي الی قومهم قومون ته یعنی مختلف قومون ته مختلف پیغمبران ما بیا هم استولی دي قومونو مطلب دا چې چونګي رو چې پیرو کېدله او به کله ضرورت چې یو پیغمبر دعوت کوم زر سره رسیدا شو هغه به غذر سو به بل علاقې ته بل پیغمبر الله تعالی استولو نو لہذا هغه د بعد هم ما پیغمبران استولی دي الی قومهم خپل قومونو طرف ته فجاءوهم بالبينات وغی لار دی غی روشن یعنی کلاو دلیلونه کلاو آیاتونه احکامات شواهد دماغ طرف نه رسولی دی غیتا فما كانوا ليؤمنوا مگر حال دی غی داو چې غی ایمان رننی ولنو بما كذبوا به من قبل چې یوزلی کم شینه انکار کړو بس غی انکار باندې ویلاړو ډټو چې په دای موږ پلار نه کوي خبره ده موږ دا پرشای نشو بما كذبوا یعنی هغه ایمان نه لرو هغه خبره نه چې کم نه یوزلی انکار کړو من قبل دینه انکار وکړو او دغه صورت ته د کفار مکه پویو شاور ته پاته خو بس یو انکار کړو په انکار باندې دی ویلاړو اوس د خپل انا کې دا چې را موږ خو دا مخالفت کړی دا موږ یو چې موږ ډیره کلمند یو موږ خو به چې دا څوک راغو چې موږ ځوانس کې دا خبره کوي اوس موږ خو پویو خدا څنګه موږ خپل مقام نه لاندې رکوشو ایمان قبول کو دا غیته مسله وا نو داغه مسله الله یې چې مخکې کومونو کو چې یو ځل انکار وکړو بس هغه انکار باندې ویلاړو چې نه بس یو ځل میل دي او دا عادت نن په عربو کې یو خاص معاملو کې موجود د چې وزلی وي چې لا بس بالله بیا هغه نه کوي هغه یی چې بس خدای نو دی وجه نه عموما چې چا کارونه کوي کوشش کوي چې پهلا کزل رت الله ونی ځکه چې غویل بیا هغه خپل لا باندې وشه بس هغه ته انا جوړوي چې روز دین ز څنګه واپس راشم نو دغه خبره په دغه کې موجوده و نو دی چې الله یی چې د ایمان نه وروړي هغه شینه چې ګزل انکار کړو بس هغه انکار باندې ویلوړي کذالک دغه سي كذلك دغه وجنه نتبع على قلوب المعتدين نتبع على قلوب دغه جنون باندې ما مهر ولا غالو چې تاسو چې نه غوړی زه هم در باندې مهر لګوم زم نه غوړی چې تاسو زړونه بس ټیک ده چې تاسو نه غوړی بس ما تاسو زړونه بند کو نو الله تعالی مهر ولا غالو معتدين خو په د بنیاد باندې شي دی بغاوت کولو دی زیاتای کولو معتدين یعنی خپل حدودنا بار خپل حد پرشلو معتدين زیتای کوونه حد نه تیریدلو ځکه الله تعالی یې چې ما دی باندې د دې په زړونو باندې به مهر ولا غوړو او هغه کم ایمان چې قبولونه او یا دې ته قبلون پکارو هغه دی نه کو قبول الله دې مشت قرآن فهم را کی دین فهم را کی دې سمجھ را کی دې په مطابق عملی زندگی انفرادی اجتماعي جوړونی مشت توفیق را کی رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبا ورکې کفر مغلوبه کې مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کې چې ته کې بیماران ټولو بیمارانو ته شفا ورکې بیروزګارو ته روزګارو کې بیا اولاد ته اولاد ورکې چا اولاد د ټولو اولاد نیک او صالح وګرځي چا روزګارونه دي خپل روزګارونو کاروبارونو کې ټولو ته برکت نصیب کې رب کریم چا قرض تو قرضداري قرضونه اعلان کې چا نور حاجتونه پورا کې رب کریم ته رحیمی کریمه موږ څومره عزیزان شترن د دنیا نه لړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کې مرګ وختي مشت ایمان نصیب کې مرګ د بعد د قبر د عذاب نه اختصارات تکلیفات او حساب کتاب سختي نه موزه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مستوبه نصیب کې جهنم نه موزه دي پولیس رات په لري مشتمل مر پلار ته خويندرونو عزیزانو دوستانو رشتہدارانو آل اولاد ټول مسلمانانو ته خپل روشنی نصیب کې اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم